بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو څو ورځې مخکې د ضلع مومند د تحصیلي پلانغار کې د عدنان نومي یو ځوان د شپې په تیاره کې قتل شوی و او یقینا چې ډېر افسوسناکه واقعه و او دغې راټوله علاقه د خفګان سره مخ کړې وه. که تاسو هغه د جنازې هغه تصویران یا هغه ویډیوز کتلي وي نو په هغې کې ماشومان هم جاړي او مشران او ځوانان هم جاړي. بیا د دې نه پس د دغه قتل نه پس په سوشل میډیا باندې پوسټونه شروع شو چې یاره دا یو ریاستي قتل دی. ریاستي قتل دی چې په هغې کې د ریاست ادارې شاملې دي. خو بیا څه ورځې مخکې ماته دا اطلاع وشولله چې یاره د هغې قتل ملزمان ګرفتار شوي دي. نو دا زما لپاره ډیره د حیرانتیا خبره دا و چې د ریاستي قتل ملزمان یا مجرمان چرته کې مخې ته نه راځي، نه هغه ګرفتار کیږي. څومره چې کوشش وشي، انویسټیګیشن وشي، هائی پاورډ جوډیشل کمیشن جوړ شي، یو داسې کمیشن چې په هغې کې د سپریم کورټ اف پاکستان آنریبل چیف جسټس شامل وي، د سپریم کورټ ججان پکې شامل وي، خو بیا هم دغه قسم ملزمان چې دي نو هغه ګرفتار کیږي. نو اوس د دې نه دوه سوالونه مخې ته راځي. یو سوال خدا دی چې دا ریاستي قتل نه دی، اصل سټوري یا اصل کہانی بل ده. او یو سوال دا دی چې یا دا ریاستي قتل دی خو پولیس په پریشر کې راغلي دي، په دباو کې راغلي دي او دوی یو غلط سړی گرفتار کړی دی. نو ګورو به چې اصل کہانی څه ده، اصل سټوري څه ده. په دې موضوع باندې موږ سره د خبرو لپاره د تنگي پولیس سټیشن ای سی چو صاحب فضل داود خان موجود دی. فضل داود خان تاسو د وخت ډیره زیاته مننه، موږ هم وخت راکو. قدرمند شئ، مشکور یو تاسو سره. ول خو راته دا ووایئ د قتل په باره کې ډېرې عجیبه خبرې کیږي. څوک وایي چیرې په دې کې د ریاست د ادارو لاس دی. نو تاسو څنګه ګڼئ؟ آیا حقیقت کې داسې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه صاحب زه ستاسو مشکور یم چې موږ له وخت راکړو راغلی، ډېره مننه جي. بس دا خو د پښتو ملک کې تاسو ته پته لګي چې خامخا دلته قتلونه کېږي او پولیس په هغې کې خپل محنت او کوششونه کوي او بیا تاسو ته دا معلومه شي چې قتل په څه وجه باندې کېږي او څه وجه یې وجه نه دی معلومېږي. ریاستي قتل دی یا نه دی؟ نه، دا خو ریاستي قتل نه دی. ریاستي قتل خو هغې ته وایي چې لکه ادارې یو سړی قتل کی، نو بالکل دا خو ریاستي قتل نه دی. دا خو بس د دې خپلې تنازع دي او په هغې کې چې کوم دی نو دا لیک وجلې شوی دی. فضل داود خان د تنگي د پولیس سټیشن د چې څومره پولیس دی، یقینا زه د خپل طرفه د خپل ټیم طرفه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم چې په دومره زر تاسو دغه ملزمان گرفتار کړل، هغوی ته ورسېدلی. نو دا راته ووایئ چې که ریاستي قتل دا نه دی نو ستاسو انویسټیګیشن کې کوم تحقیق چې تاسو وکړو، تاسو چې دغه کم الګ گرفتار کړی دی څه بنیاد هم گرفتار کړو، وجه څه وه؟ دا خو یو بلایند کیس و، اننون او سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات هغه شی و. په دې کې د ډي پي او صاحب د طرف نه موږ ته ډېر سخت هدایت ملو شو او د ایس پي انویسټیګیشن صاحب یو ټیم جوړ کړو چې هغې کې زموږ ډي ایس پي صاحب او زه او زموږ د انویسټیګیشن انچارج ډېر زیات کوششونه وکړل او په دې باندې موږ ټیکنیکل طریقې سره ډېر محنت وکړو او په هغې کې موږ داسې څه کس نیم ته ورسېدو مشتبه ته چې هغه موږ راوچت کړل او ډېر باریک بینۍ سره مې انټاروګیټ کړل. نو بس هغې نه موږ ته داسې اهم شواهد ملو شو چې موږ اصل ملزم ته ورسېدو او هغه موږ گرفتار کړ. سیچو صاحب زموږ په تاڼو کې د بدقسمتۍ نه چې د دې کم دغه کېږي انټاروګیشن کېږي نو هغه متنازعه وي. هغه دا وي چې لکه یو ملزم تاسو راولئ، تاسو نه مطلب نه چې پولیس سټیشن ته راشي، نو چې هغه چې هلته کې راشي هغه له دومره ووهلی شي، دومره وهل ټکول ورله ورکړلی شي که هغه یو جرم نه وي کړی نو هغه د هغې اعتراف وکړي. نو په دې کیس کې خو دغه څه دغه شامل نه دی، ملزم وهل ټکول خو ورسره نه دي شوي، یا خو هغه د پریشر له وجې نه د یرې له وجې نه خو هغه خپل د دې جرم اعتراف نه دی کړی.
نه جی دا څه خبره هم نشته یا خو باقاعده موږ تشدد ځکه نشو کولی چې ساره بیا موږ عدالت ته پیش کوو موږ ولا بیا چې نو میډیکل کوو ډاکټر ته پیش کوو نو تشدد خو خامخا لګي خو بیا عدالت کې بیا کمپلینټ کوي موږ افسرانو تم کوي او نو موږ تشدد داسې کوو هغه داسې ټیکنیکل پوینټس موږ تراله چې هغه په خپل باندې گویا شو صفا خبرې وکړلې چې صحیح حقیقت هغه لکه موږ تاسو په میډیا باندې ډېر راوستیم نشو ځکه چې هغه کې زموږ بیا هغه کیس نوعیت خرابېږي نو داسې قسم سره تشدد خبره نشته دی چې موږ هغه باندې تشدد کړی دی او بالکل هغه خپل وقوع تسلیم کړی ده هغه څه وایي چې دا زموږ سره مستوراتو مسله ده بالکل او بالکل دا موږ ته ویلي چې مستورات تناسب قدرمندو دا د مستوراتو خبره ده یعنی د زنانو د لانجو کنجو د سلسلې یو قتل دی باقي چې کومې خبرې دي هغه موږ په میډیا باندې هم نشو کولی او داسې ده چې نیکسټ بیا زما اوس جیل ته اول ته چې کوم ملزم دی نو د هغه به زه په دې باندې خبرې ریکارډ کوم چې د هغه څه بیان دی هغه څه وایي چې ولې هغه په دې جرم باندې مجبوره شو او دا لکه قتل کو نو یو خدا د چې دا ریاستي ادارې په دې کې نه دي انوالو